درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه اته نوي نمبر حدیث شریف دی. 1698 نمبر. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد. دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت بریدہ صحابی دے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک دے راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلی ورکړي. ان رجلا نشد فی المسجد، یو ځل یو سړي جمعات کې اعلان وکړ. صحابي بریده رضی الله عنه فرمایي یو ځل یو سړي جمعات کې اعلان وکړ. فقال، اعلان کې داسې ویل: من دعا الى الجمل الاحمر، څوک دی چې ماته زما د سور اوښ پته راکړي. اوښان وي، د ځینې اوښانو په دې شا باندې دا وړی تور وي، هغې ته تور اوښ وایي، ځینې خړبخنې او د ځینې دا وړی سره وي، او دا اوښ په اوښانو کې قیمتي وي، قیمتي. نو د نه سور اوښ ورک شوی وي، ما ته به زما د سور اوښ چې ورک شوی دی د هغه نښه پته به راته څوک وښایي. فقال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نو نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایلو: لا وجدت، ته خو دې هغه بیا نه مومي، تا ته دې هغه میلو نشي، عمرک ښه دی. ولې؟ ده دا اعلان کوم ځای کې کړی؟ جومات کې. او جومات خلک څه دپاره جوړوي؟ انما بنیت المساجد لما بنیت له، بېشکه جوماتونه خو هم د هغه کار دپاره جوړ کړلی شوي دي چې د کوم کار دپاره دا جوړ کړلی شوي دي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کی روایت کړی دی. کتاب المساجد، باب النهی عن نشد الضالة فی المسجد. مصنف عبدالرزاق کم دا حدیث ذکر دے په 1721 باندې. مصنف ابن ابی شیبہ د حدیثو کتاب نوم دی، په دویم جلد کې 419 صفحه باندې. دا شان امام بهقی رحمه الله په بهقی شریف کې دویم جلد او لسم جلد کې ذکر کړی دا حدیث. دا حدیثونو په ګڼ شمېر کتابونو کې دا حدیث مبارک راغلی دی چې سړی رالو جومات کې اعلان وکړو زما سور اوښ ورک دی، څوک به یې راته نښه پته وښایي چې نبي علیه السلام واورېده، وایي تا ته خو دې اړ میلو نه شي، عمرک ښه دی. دومره نه پوهېږي چې دا ته کوم ځای اعلان کې، دا خو جومات دی، او جوماتونه خو د عبادت دپاره، د منځ دپاره، د ذکر دپاره، د نیکو کارونو دپاره جوړ دی، اعلانونو له خو نه دی جوړ. د دې حدیث په شرحه کې بیا علما فرمایي، علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایلي دي: وهذا يدل على ان الاصل الا يعمل في المساجد غیر الصلوات والاذکار وقراءة القرآن. وی دې حدیث نه پته ولګېده، دا حدیث دلالت کوي، مونږ ته ښودنه کوي په دې خبره چې اصل دا ده چې په جوماتونو کې به د منځونو نه، د ذکر و اذکار نه او د قرآن شریف د قرات او تلاوت نه علاوه نور کارونه نه کیږي. نو د جومات د عظمت او د تقدس په نظر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې منع کو. په جومات کې هر هغه کار منع دی چې د هغې اختیارولو سره د جومات چې کوم د جوړولو مقصد دی هغه فوت کیږي. جوماتونه صرف د الله تعالی عبادت، منځ، ذکر، تلاوت دپاره دي، د نورو کارونو دپاره نه دي. د ورک شوي شي تلاش په جومات کې کول، په جومات کې شور کول منع دي، شور منع دی. دا د مسجد د آداب او د احترام خلاف دي. دغه شان دې سره د منځګزارو توجه کې هم تشویش پیدا کیږي، عبادت کې بیا توجه باقی پاتې کیږي نه. په جومات کې چې کوم منځګزار دي، څوک چې د منځ نه فارغه دی یا د منځ په انتظار کې ناست دی، مراقبه کې ناست دی، د خپل مرګ مراقبه کوي، د قبر د سوال جواب مراقبه کوي، لګیا دی سوچ کوي، خپل ځان سره حساب کوي، لګیا دی محاسبه کوي. او چې په جومات کې شور شروع شي، کا د ورک شوي شیز په باره کې شور وي او که د نورو څیزونو شور وي. لکه اوس وخت کې زمونږ په دې دور کې د شور یو شی راوتی دی، دا موبایل.
د جماعتونو په پیزار کې لیکلي وي چې دا جماعت دی د الله کور دی، د دې په احترام کې اوس بس د دنیا نه تعلق کټ شو، الله سره تعلق جوړ شو او د موبایل په ذریعه سره خو دنیا سره لا کنیکشن او تعلق شته دی، هغه هم کټ کړلی شي، دا بیخي سویچ آف کړلی شي، بیخي بند کړلی شي، مړی والا خفه کړلی شي. دا لږ ساعت دی که نه، دومره وخت مې یارانو دوستانو کاروبار او دفتر له ورکړی دی، اپیو شو بس دا اوس لږ ساعت خو د الله دپاره وخت دی. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله معرف القرآن کې لیکلي دي، دا ډېره اهمه خبره ده، ځان سره یاد وساتئ. چا چې د قرآن شریف ترجمه کړې ده هغه ته خو پته ده د مکې مشرکانو به داسې کار کولو چې غله نه ده، غله د پټي، په دې کې به یو حصه د خدای د نامې مقررول او یو حصه به د بوتانو د نامې مقررول. د غلې دواړه ډیري به ورکره پراته، دا د خدای د نامې دی او دا د بوت د نامې دی. کله به چې داسې وشو چې هغه د خدای د نامې د ډیري نه بس غله راوښوید او د بوت د نامې والا ډیري سره به شوه که نه، نو د دې ګورئ خدای سره محبت څومره دی او بوت سره څومره محبت دی. د خدای والا ډیری به بس دا شانتي د بوت والا ډیري سره یو ځای کوم مړه خدای سم غني بادشاه دی وي، خدای ته څه ضرورت او دا مره په سترګو پټاپو چې دا کوم بوت له په نامه کړی دی دا ډېرې، نو هغه محتاج ومنلو چې دا څه دی، نو بیا ورته سجده ولې لګي، خو عقل والی شوی او چې دا د بوت د نامې ډېرې به داسې چرګانو مرګانو یا وړو ورخویولو د الله د نامې ډېرې ته نو زر زر به چې دی خو که مړه وي خدای ته څه حاجت دی، حاجتمند خو زمونږ دا بوتان دین منل چې حاجتمند دي عاجز دي او بیا یې عبادت کول. په دغه ځای کې دا خبره کړې ده وایي چې کوم مسلمان 24 غنټو کې دا 15 وخته الله له ټایم ورکوي، جومات ته راننوتو که نه جومات او د بیا دا وخت خو د چا د نامې دی، بس دا نور چې دا خو د کاروبارو که نه، دغه د کاروبارو د خپل ذاتي کارونو دپاره موږ له ډېر ټایم الله راکړی دی. دا نیمه ګنټه 25 منټه چې څومره جومات کې تېرېږي بس دا به خالص مخلص د چای د الله پاک به اوس چې دې کې بیا څه کوي دا ټایم بل له ورکوي، دا همغه کیسه شوې بیا دا ټایم د چا دی؟ د الله دی. نو چې دې کې بیا په دې ټایم کې دی دا ټایم چا له ورکوي؟ د دنیا کارونو له، او د هغې ښایسته طریقه دا ده چې د دې نه بچ کېدل غواړو که نه، ښایسته طریقه دا ده چې یا خو موبایل د سره استعمالو نه، خو بیا به تاسو وایئ چې زمونږ ډېر کارونه پرې روان دي، ښه ټیک شوه. جومات ته چې راننوځو د جومات په پیزار کې ولا بس مړی خفه کړو، بیخي بند کړم، بیخي ځکه بند کړم چې دې کې دا سیګنلز دي که نه، سیګنل ریز دا کوم غټ جومات یو هغې کې لو سپیکر لګېدلی نو هغه متاثره کوي، بیا ورسره اف ام پکې راځي چې کله د دې دا بلوټوث ورته وایي که څه دا پکې آن وي که نه د چا په موبایل کې، غټ موبایل هر چا سره دی اوس، نو احتیاط پکې وکړو دې کې چې کله بلوټوث آن وي نو د جومات چې کوم لو سپیکر دی هغې کې بیا فرق راولي. حرمینو شریفانو کې په پابندي ولګېده، الله پاک دی هغه حکومت ته په استقامت نصیب کړي چې سختۍ سره منع کړي، ځکه چې د مسلمانانو طواف پاتې نه شو، سایي پاتې نه شوه، مونځ پاتې نه شو، ټول ګډوډ شوي دی، چلته مونځ ګډوډ شو، بیا به کوم ځای سمیږي او سیده کېږي، به چلته توجه برابره نه شي. نیت کوم خاص دی خانه کعبې ته مخامخ، الله اکبر، چې هلته هم نه برابرېږي نو بس بیا خو خبره د قیامت علامې شو. دا درخواست هم دی وروڼو، مسله هم دا سوچ پې وکئ، مشرکانو به چې کوم ډېرې د خدای د نومو او کوم به د بت د نومو، د بت د ډیری بیا خیال ساتلو، د خدای د نامې د ډیری بیا خیال نه ساتلو. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي چې موږ مسلمانانو کې کوم وخت الله له ورکو دا به خالص مخلص د چای بغیر ملاوټه، نو دې کې به بیا دا نه چې ما نه موبایل کولی او پاتې شي، اول خو دا چې بیخي ساتم نه جومات ته چې راځم بار یې پرېږدم که نشم پرېښودلی نو بیخي بند کړم، بندولی وشو، بار بار راته اشتهارات هم لګېدلي هر جومات کې چې دا بند کړي، د مسجد په احترام کې دا بند کړي، او خامخا چې زه تعلق نشم کټ کولی نو دغه خبره به بیا چې ما هغه د الله والا وخت هم چا سره تقسیم کړی دی دنیا سره، نو شور و شغب. او بله یو خبره په دې خو امید دی انشاءالله چې پوه شوي هوښیار خلک یې صرف اشارې سره هم سړی پوهېږي، موبایل به خطا استعمال به په جومات او په حرم شریف کې نه کوو انشاءالله تعالی، خپله زمونږ او ستاسو فایده ده ورکړي، د نورو منځونه ګډوډي. او دویمه مسله دا ده چې زمونږ او ستاسو د علاقو کې دا ماشومان چې دي که نه د دې دا تربیت او سبقونه هم په جومات ماحول کې کېږي، ځان له مستقلې مدرسې ډېرې کمې دي چې یو قوم یو جومات هم جوړ کړی او ورسره یې نږدې د ماشومانو مدرسه هم جوړه کړي، بهتره خو دا ده چې بیل بیل یې هر څه، خو چې کله دا یو ځای دي نو بیا به مشرانو تاسو ته خواست دا دی چې ډېر برداشت نه به کار ولي. یو خو هغه وړوکی دی چې هغه بالکل په خپله صفایي نه پوهېږي که نه، ګند ترې نه ځي، وړوکي متیازې لوی متیازې په جومات کې کوي، هغه خو راوستل منع دي جومات، خو چې دا په ښه بد پوهېږي 5 کالو 6 کالو دوی به تربیت اخلي، دوی به دا مشران په دې رکوع ګوري، په سجده به یې ګوري، نو د دې نه به اثر اخلي. او ما خو تاسو ته خبره کړې ده که نه، یاد هم ده درته، په کوم جومات کې د کوم قوم په د مشرانو په صفونو کې چې د شانه د کشرانو د پرزونو د شور اواز نه راځي په مونځ کې،
وای دا مخکینی صف والا دا مشران دي د راتلونکي نسل په حق لکه فکرمندو نو اوس ته دیتا تشویش لاحق شي د فکر نه زیات د فکرمند شي چې دا بس کیږي چې اوس نه دا واړه نه راځي او دا غلطه مخ تو اخلي په بالغ کېدو سره دی په سبای په خوب باندې مختشي دا خو بیا چلوي شي واده کړي شي بال بچدار شي بیا خو نه راځي خپل مالتونو کې وګورو کنه چې مخ ته اخسته راوستي شو په پړو باندې نو دیو جن منځګزارو تاسو ته گزارش ته مینت ته سوال دی چې دوی سره ډېر رامي غي نه دی وړو سره فوران کار دی د نورو کې هوې د چوران ددنه الله پاک قلم لوچت کړي دی ددنه لیکل کېږي غیر مکلف دی نو زه تاسو کیو الله پاک معاف کړي دی او زه ته نه معاف کو سکوندو وهوی لته ولا ورکو نو بیا هغه خو د ماشوم په دې ګستازو خېلی په دې شور شغب باندې د مشران نه مشوش کیږي دومره سوچو کوي دې خبره ده تراو کې یا په جمع کې مخکې صف کې خلک ولار دي رستو ماشومان پرځونه مرزونه کوي کنه نو په هغه د مشران دومره د سبق نو د موز نه نوزي اې ته پته چې واړه دي خو چې د بار نه په لورالو مکه ویلکا څه کوي چپ شي لکه د دله بچو د خره بچو د سپي بچو کنځل شروع شي بس مخکینه صف ټول شي درس شروع شي چې خدای خیر کړي څوک لاندې او زیات جګړې پدې شي که څوک دا وایي چې نه بس خدای خو اجازه ورکړي د خو اجازه نه ورکوم واړه به بالکل ناراضي دلته اشتهار لګاو زه ورته چوکه په لاس ودرېږم بس بیا راشه ته موږ سره ستام لیکلو کو ته ودرېږه دل ګورو چې څو ورځې به تا ته خدای انتظار کوي بیا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه ويسعى في خرابها الله پاک هغه ته لوی ظالم ویلي دي غټ ظالم ورته ویلي چې څوک خلک د جماعتونو نه منع کوي بس کته بیا کې دې شي او درکې زور وي خدای سره جنگ اخیستی شي راشه چوکه په لاس ودرېږه دلته جمعه او چې نه خدای نه ویریږي نه چې دا څه نشم کولای خدای سره خو دښمنی نشم اخیستی خو په کلار خپل موږ کوه خپل ماشوم لبم په جمعات کې سپېړه نه ورکې خپل چې استاد وی دی نو سي دی وراره دی ځکه داغه کاری سره استاد جی موجود دي کنه هغه ولا کس مقرر کړی دی هغه ورپسې انټيليجنس لګولې ده دی یو ماشوم پسې رستو انټيليجنس مقرر کړی هغه نامې ولیکي ته بیغه مو خپل منځو کا خپل تسبیحاتو کا دعاو کا صدل دردي اينه پس په کلار دا کاری ته حواله کړی بیا چې کمره کې کی نه کنه نو بیا ور سره پوره حساب کتاب کوي تاول ماشوم لغوتاول نورو تربیت نه دا چې ډایرکټ خو بس نسبر نه جوړیږي کنه چې بس ماشین کې مور کو دلته جمعه تل نه وته والته بچ زبر ګوزي نو کور کې ګوره یو ماشوم سمرا نه خاص را کوس کړی سمرا حال جوړ کړی په کور کې او دا سودی بیا دا 2.5 او 300 نو دغه خو مخه دا لګ کو پښبو او تاسو به دا مهرباني کوئ چې د وړو دا جګړه دا تکلیف دا برداشت کوئ چې راتلونکي وخت کې زموږ استاد د وفات نه بعد هم د جمعتون آباد پاتې شي آباد جمعات کې د شور شغب د مشر د پاره دا منه دي چې دا کوم خبره رااله د مسجد د آداب خیال بساتو الله پاک موږ او تاسو ته د مسجد ادب را نصیب کړي دا یو خبره به خیر د حضرت عمر رضی الله عنه اور دا ډېره بهترینه خبره ده دا څه کار شو چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې په جمعات کې لګتیزه خبره د چانه ووري زمونږ حضرت مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایلی دي و چې کله په جمعات باندې نظر پرې وته د لری نه رواني جمعات ته کنه او د جمعات د احترام او تقدس کې ځان ګونګې کا لری د جمعات دي بس بیا الته تیز خبره مکه و جمعات سره ځان ګونګې کا او یقین کا ما ته هغه مشران معلومه دی یاد شي راته وړو چې دا دغه والا د رواجونو خو زموږ ودونو کې پخوانه دي کنه د رواج والا د نکریز والا گاډي د جنج گاډي دغه روانو قسم دې چې ادیره براله او جمعات براله چپ ماشومان بچپ زنانه دغه به چې کله سونه پر کول چپ جمعات ته ادیره او تاسو هم نه زیات مشران په خبره هم د عملونه کوي او اوس قصه څنګه شوس پکې غاډي بجاله دنه او غږی نو د جمعات د لیدو په وخت کې خپل ځان ګونګې کو حضرت عمر رضی الله عنه د سړي نو چت आवाज باندې خبرې وریدي نو هغه ته صرف دومره ویل وای اتدري اين انت ته چې داتې خبرې کې درته معلومات شته دا ته چرته یې دا ته په کوم ځای کې دا خدای الله کور دی او د دې سره داتې خبرې مناسب نه دي جنازې منځو د جنازې په منځ کې مونږ ویلو وتبارك اسمك ورپسې ته کې دی وتعالى جدك اوچت شان ستا او دې پسې یو اضافي ټکی ویل کېږي وجل ثناؤك او لوی دا ثنا صفت ستا لوی دې ثنا صفت ستا وجل ثناؤك لوی دې ثنا صفت ستا ثنا ستا وې که صفت وې که تعریف وې لوی دې ستا تعریف لوی دې ستا ثنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه